السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما پاکستان با سیمی فائنل لسنګ کوالیفای کیږي. مکمل سيناریو در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. تاسو له خپل اندازو چې د پاکستان د سیمی فائنل لا کوالیفای کېدو چانسز تقریبا 1% 2% چانسز دي جی او کچاري پاکستان ټاس بایلو نو به خو بيخيغه چانس هم ختم شو. ځکه بیا که انګلند هر څومره سکور وکړو باندې بیټینګ د انګلند راغو او هر څومره سکور وکړو هغه سکور بیا پاکستان چې ډیر زور شي نو درو سلور اورو کې باغ سکور چې اسکای نو کې انګلند 150 رنزونه کو دو کم سے کم سکور مو کو 100 رنزونه مو کو نو پاکستان بیا په 25 26 بالونو باندې چې اسکای چې دا بیا پاکستان د پاره امپوسیبل دی. کډم باندې بیټینګ راغو بیا پاکستان سره چانس شته دی. هغه هم 2% چانس ذکر پاکستان په ټیم کې داسې بیټسمن زه وینم بغیر د فخر زمان نه چې هغه 450 یا 500 سکور انګلند له ټارګټ ورکی چې 500 سکور په دغه پیج باندې کیږي بالکل پکېږي. انډیا په مخ کې هم 463 کو سونه سکور انډیا پکړه چې کې د روهیت شرما 263 انډیویډوال په یوازې په دغه پیج باندې روهیت شرما 263 رنزونه کړی دي. مطلب سکور پکې خو د پاکستان ټیم کې د 30 کھلاڑیان نشته بغیر د فخر زمان نه. فخر زمان کوچ لیدو نو څومره سکور وکړي 400 ټارګټ پورکی نو کچاري 400 ټارګټ پاکستان ورکړو باندې بیټینګ راغونو بیا لګ ډیر چانس جوړیږي. 400 ټارګټ ک پاکستان ورکو انګلند نو بیا پاکستان دا ته چل کوي چې انګلند ټیم په 112 رنزونو باندې ورکوي ک 400 ټارګټ ورکو ک 425 ټارګټ ورکو نو بیا پاکستان ټیم د انګلند ټیم په 138 رنزونو باندې ورکوي ک 450 ټارګټ ورکو نو بیا 163 رنزونو باندې د انګلند ټوټل ټیم ورکوي ک 475 ټارګټ ورکو نو بیا په 188 رنزونو باندې انګلند اوټ کوي نو اله په پاکستان سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي چې دا داسې د چې لکه امپوسیبل ماره ځکه ښکاري چې د پاکستان ټیم کې داسې بیټسمنان نشته چې 400 پلس سکور وکړي. یو فخر زمان دی چې هغه نه امید ساتل شي چې کوچ لري د سکور کول شي جی. دینه علاوه بیا داسې بالران هم د پاکستان په ټیم کې په دغه پیچ باندې چې چون کې پیچ د بیټینګ دی نو بیا د انګلند ټیم په 112 رنزونو باندې سوک اوټ کوي یا په 138 رنزونو باندې بسوک د انګلند ټیم اوټ کوي. نو د دې کې د پاکستان چې کم چانسز دي انتهایی کم چانسز دي د سیمی فائنل لا کوالیفای کېدو. چون کې تاسو له موي چانس اوس هم شته 2% تقریبا چانس د پاکستان چې سیمی فائنل لا کوالیفای شي. اوس پاکستان ته پکار دي چې خلی ونه بیټینګ وکړي. چانس ورسره شته خو چې خلی ونه بیټینګ وکړي ځنه د پاکستان عوام به تلګ ډیر خوشحال شي چې زمونږ ټیم کوشش وکړو خو بس نور د قسمت خبره ده او قدرت کا نظام هم دلته نه چلی ځکه که باران وشو پاکستان ته څه فائدہ نشته دی. قدرت کا نظام بالو چلی چې فخر زمان سبا په یوه ځان له 200 رنزونو کې او پاکستان مطلب د میچ په هر خرن ریډ باندې وګټنو اله په قدرت کا نظام جی. ځکه چې پاکستان 450 سکور کې بیا انګلند په 112 یا په 138 رنز اوټ کې نو بیا پاکستان سیمی فائنل لا کوالیفای کېدی شي چې دا د چانسز ډیر زیات کم دي. انګلند ټولو میچونو کې صدا سي هاي سکور نه کړی صرف یو میچ کې 339 رنزونه کړی دي. نور انګلند ټیم په دې ټول ټورنامنت کې په دې ټول ورلد کپ کې داسې هاي سکور نشته دي. خو دلته پاکستان بالنګ چې کم دیغه هم هغه رنګ په دې ورلد کپ کې نه دی کلیک شوی څنګه چې د پاکستان عوام غوښنه ایکسپیکټیشن شاتي څنګه چې شاهین افریدي نمونګه ایکسپیکټیشن ساتو چې شاهین افریدي موږ لارلی وکټس راکړي یا حارث روف سمره ډبيږي په دې ورلد کپ کې ډبېدل دي. نو پیچز چې کم دي د بیټینګ پیچز دي نو انګلند بیا په 112 او 120 رنزونو باندې ټکول دا ناممکنه غونډه ده. نو ګورو به چې سم کیږي دا بیا د میچ نه پس پته لګي چې اوه کم طرف تسملی خدا چې کم سيناریو تاسو لموي په دې سيناریو پاکستان سیمی فائنل لا کوالیفای کېدی شي چې ډیر کم چانسز دي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.